حضرت موسی علیه السلام د رب سره کوی تور باندې خبرې کولې الله پیغمبري ورکړه الله معجزه ورکولې د هغې نه وروسته د موسی علیه السلام د رسالت د اثبات دپاره موسی علیه السلام له الله دوه قسمه معجزې پر هغه موقع باندې ورکړې یو د ید بیضا لاس په ترخ کې ومنډه رڼا به یې کوله دویم امسا او ګزاره به یې کړه اژدها به ترې جوړه شوه موسی علیه السلام ته الله وایي د امسا ته وګوري وروسته بیا دا نه وه چې شاید ما امسا بل ځای پرېښورې او مار مې لاس کې راغستی ځکه د دې نه به اوس اژدها جوړېږي الله فرمیل وما تلک بیمینک یا موسی اے موسی علیه السلام ښی لاس کې ریسري یو سپینګیری بار په لار باندې روان دی د رس سره امسا راته ورته بابا لاس کې ریسه نیولې دی جواب څه درکوي وایي امسا داسې وایي که نه امسا وایي موسی علیه السلام له پکار ده الله تپوس وکړه ما تلک بیمینک یا موسی اے موسی علیه السلام ښی لاس کې ریسه نیولې جواب پکار و چې امسا خو موسی علیه السلام لخوان ورکوي چې د رب سره خبرې راشه نورې ومږدې کا موسی علیه السلام ورته وایي هیا دا چې ده عصایا زمام سارک شروع کې هي ضمیر آخر کې چې کوم دی متکلم ضمیر هي عصایا دا چې ده دا زمام ساله جواب بیا دومره هم کافي و الله مقاصد نو تپوسلې د ماهیت تپوس یې کړه او څه شی دی هیا عصایا دا چې د زمام ساره مخکې مقاصد بیانوي اتوکل علیها واهش بیا علی غنمی ولی فیها معارب اخرى رب دې ته زه تکیه هم لګومه اتوکل علیها واهش بیا علی غنمی پریوان بسو ته پاڼې هم راټکوم راتوږمه ولی فیها معارب اخرى پرې کې زما لپاره نور مقاصد او فواید پراته دي و موسی علیه السلام جواب الله له په یو لفظ کې ورکول پکارو د سوال جواب یو لفظ و دا خبره دی ولې دومره اوږده کړه موسی علیه السلام به تاسو ته وایي تاسو خبرې دا خبرې د چا سره وې ما خو بانه باندې خبرې اوږدولې ځکه زما خپل معشوق سره خبرې وې مسلمانه که تا ته هم اندازه ولګېره چې قرآن د رب کائنات سره خبرې دي ته یو سکند د خپلو لاسونه اخوا نه کوي نو انشاءالله روژه کې به قرآن تلاوت کو الله چې کوم عبادات و توفیق موږ له راکړه پرې به رب کائنات شکر ادا کو د هغې سره به د رب نه چې کوم دی د قبولیت دعاګانې غواړو تاسو سره دنیا یو عظیم فاتح محمود غزنوي نوم اورېدلی دی هغه محمود غزنوي ځان له څه وزیران ساتلي و په هغه وزیرانو کې یو د محمود غزنوي وزیر چې دی نو ایاز نوم یو وزیر پرې ایاز باندې نورو زراو شکایتونه به کول ځکه د محمود غزنوي د دې ایاز سره انتهایی مینه وه او دی مستحق هم د مینې و ځکه کتابونه ډک دي تاسو واقعات اورېدلي دي او لیدلي دي چې الله دله څومره یو تیز ذهن ورکړو اگر چې دا محمود غزنوي یو دیهاتي او بانډچی و راغی د بادشاه دربار ته هلته نوکر ولګېد کله چې بادشاه ته د وفا معلومه شوه او خیارتوب معلوم شو نو خپل وزیر یې جوړ کړ نو ډېر زیات محبت پې ورسره کو نورو زرا به پرې باندې سوځېدل یو پیره چې کم دی نو بادشاه ته محمود غزنوي ته خلکو شکایت ورکړه ورته وی چې نورو زرا دا ګیله کوي چېرې د ده ایاز سره ډېر زیاته مینه ده الان کې د ایاز یو دیهاتي انسان دی محمود غزنوي خلک راغونډ کړل او زراو یو میوه یې راوغوښته چې هغه انتهایي تروه وه د هغې نه یې پرې ویستې او تمامو زراو له یو پره ورکړه په لاس کې وی دا وخورئ هر یو چې به راسې ژبې له وروړه دا به انتهایي تروه نو ښکته به یې وغورځوله ورته وی باچا سلامت دا زموږ د خوراک کار نه دی ایاز ته چې تمامو خلکو وکتل ایاز هغه پره تروه چې دی نو په مینه مینه باندې خوري او ډېر په مزه مزه باندې هغه پره یې وخوړه مکمل طور باندې بادشاه ته خو پته و چې دا یو خیار کس دی ورته وی دا راته ووایه ایازه چې د تمامو زراو دا پرې ښکته وغورځولې چې تروې وي او تا دا یو پره دومره په خونه او په مزې سره وخوړه لکه ستا دا پره چې په دې کې ډېره زیاته خوږه وه ورته وی باچا سلامت ما ته هم پته وه چې دا پره ډېره زیاته تروه ده د خوراک نه ده خو ما له پرې باندې شرم راته زه پرې باندې خپل ضمیر مجبوره کولم چې د دې بادشاه د دې لاسو نه تا خواږه ټول عمر خوړلی دي نن که تاله یو پره تروه درکړې نو ته به دا څنګه غورځې ولې تاله به د دې نه شرم نه درځي چې د دې بادشاه د لاسه همیشه دپاره تا خواږه خوړلي موږ وایو رب کائناته ستا د قدرت د لاسونو نه موږ همیشه دپاره خوراک کړی دی رب کائنات ستا په رزق باندې موږ ستړي شوي یو
تا که موږ تر یوې میاشتې دپاره د روژې نیولو حکم وکړو رب کائناته زموږ په سرو سترګو باندې قبول دی انشاءالله موږ به یې نسو نو چاله چې الله توفیق ورکړه د روژې د نیولو دا د الله لوی د الله انعام دی پر انسان باندې او د هغې سره سره دویم انعام پر انسان باندې دا دی چې دی خو د ورځې روژه ونیسي سر ته او بیا د شپې عبادت چې را سنت طریقه را د نبی علیه الصلاة والسلام تراویح کول الله د شپې د قیام اللیل توفیق د انسان له ورکړي او تراویح تی ادا کړي دا د الله یو بل احسان دی پر انسان باندې موږ د ورځې روژه ونیوه روژې په ذریعې سره دا انسان بالکل صفا شي د ګناهونو نه یو ته ویلی شي تخلیه او بل ته ویلی شي تحلیه مثال په طور باندې دی جومات له رنګ ورکړی شوی دی دا رنګ دی داسې نه راغستی سیمټو د پاسه را رنګسار رنګ ورکړی بلکې اول د دې تخلیه راغلی دی پر اګمال باندې مګلی که په دې باندې ګرد غبار یا څه دوړي یا څه خاپونه لګېدلي هغه یې تلر کړي کله چې د دې مکمل طور باندې تخلیه راله صفا شو د هغې نه وروسته بیا رنګساز برش راغستی را او دی له رنګ ورکړی نو دی رنګ اغستی دی که چېرته اول د دې تخلیه نه ورغلی دا خالي شوی نه و دی بیا چې کوم دی په صحیح طریقې سره رنګ نه اغست همدغه شانتې رب کائنات په موږ او تاسو باندې د ورځې روژې فرض کړي د دې روژو په ذریعې سره زموږ او ستاسو تخلیه راله د رمضان مبارک د روژو زموږ او ستاسو صغیر ګناهونه وینځل مکمل طور باندې ویسېځل د هغې نه وروسته الله موږ او تاسو له توفیق راکړه موږ 20 رکعاته تراویح وکړې دې پر انسان کې تحلیه راوسته مزینې که روژو په ذریعې سره دی د فاسرو مادونه بالکل خالی شو او د تراو په ذریعې سره دا انسان چې کم دی د الله په نور کې چې کم دی نو دا رنګ شو په دې وجه باندې دا هم د رب احسان دی په موږ او تاسو باندې که زموږ او ستاسو ته چېرته دا ګیله په ذهن کې راشي چې ربه دا څنګه ستا لوی انعام دی تراویح کول موږ ټوله ورځ د غربت په وجه باندې پردی دیاړي او مزدوري وکړو چا دکان چلولی چا ګاډی چلولی چا ټوله ورځ سیرینو په خپل پټي کې کار کړی چا د بل په کور کې ګیلکاري کړې او رنګونه ورکړي چا پلستري کړي موږ ستړي ستومانه کور ته راشو ربه تا په ما باندې دا یو عبادت بل لازم کړه شپې تراویح را خو ماله خوب راځي لږه شپه پاتې د سحر به بیا عبادت طرف ته وځمه ای انسان کله چې ستا ذهن له دا ګیله راله لږ غونته کې سوچ د الله په انعاماتو باندې وکړه چې زما رب په ما باندې کم یو انعام داسې دی چې پرېښودی دی او مال یې نه دی راکړی د رب کائنات چې تاله کم جسم درکړی دی دا جسم خو ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه دا خو رب تعالی درکړی او ستانه بیا واغس بالپازی دیگر ته په رب باندې خرج شوی مال ای انسانه وس که رب تعالی دا جسم واپس درکه وس به دا جسم ته د رب کائنات په عبادت کې ستړی کې که تا د خپل ضرورت لپاره د ورځې ستړی کو ستا ذهن ته په هغې باندې ګیله نه راتله خو که رب ستا نه د شپې د عبادت مطالبه وکړه ای انسان ستا به ذهن ته ګیله چرته هم نه راځي لږ د الله په نعمتونو باندې غور او فکر وکړه ستا ضمیر به تا مجبوره کړي که رب تا ته ولی مکمل طور باندې خوب مه کوه سحر نه ماښامه پورې تراویح کوه عبادت کوه بیا هم بېځایه او د الله ظلم نه و همدغه ایاز خبره ما تاسو ته وکړه دا ایاز یو دیهاتي سړی دی راغی د محمود غزنوي سره کله چې دی نوکر شو او بیا د ده صلاحیت ته وکتی شو دی چې دی نو د محمود غزنوي وزیر جوړ شو خلکو به شکایتونو له موقع کتي چېرې دی پرې بادشاه باندې د دې درباره وباسو د ایاز ځان له یوه د المارۍ جوړه کړې وه او په دې المارۍ کې به سهار وختي دی راغی د مونځ نه پس تاله به یې کولا وکړه راسې په دې کې به یې دننه را سر داسې ومنډه او دا دروازې به یې په ځان رابندې کړې یو شبه دپاره به په دې المارۍ کې دننه کتل کول او بیا به را ایاز بهر ته راووته را سترګې به یې ومږلې را ومږلې صفا به یې کړې د نورو زراو ته شکایت مقبل آس باندې وراله چې موږ بادشاه ته شکایت کوو دی چې سهار دا تاله کولاو کې او دروازې له راشي د دې نه معلومیږي دا چې بادشاه مکمل خزانو په ده باندې اعتماد کړی دی نو د غلا کړی د قیمتي هیرې پټې کړي دی او په دې المارۍ کې یې ښودي دی هر سهار یېرېږي چا خو د شپې لوټلي نه دي ځکه دی دا دروازه کولاو کې او دننه تماشه وکړي کله چې وزراو شکایت وکړو محمود غزنوي ته محمود غزنوي ایاز راوختی ایاز ری خراشه ورته وی زما پرې دربار کې ستا المارۍ جدا شته انفرادي وي او باچا سلامت شته ورته وی سحر د مانځه نه وروستو ما ته راسې
خبر را رسیدلې چې د تاله کولاو کې هغه الماری کې دننه سر ومنډي دا خبره صحیح ده؟ وی بادشاه سلامت بالکل دا صحیح ده. ورته وی چې دغه الماری کې دننه تاسو اشیاء ښودلي دا خبره هم صحیح ده؟ وی او صحیح ده. زما په تا باندې شک دی ځکه تا باندې خلکو شکایت کړی دی چابي دې مال دې خوراک او تراز یې ودرېږه. اخوا بنظیر الماری خواله چابي تې واغسته. یو بل وزیر له محمود غزنوي چابي ورکړه. ورته وی لاړ شئ د ایاز دروازه کولاوه کوي داغه چې دننه پرې الماری کې سیخ اور یو صادر کې پڼ کې او زما خواله راوړئ او زرا خوشحاله لري چې نن به انشاءالله د دربار نه بهر بادشاه په ذلت سره چې کم دی نو دا وباسي همیشه دپاره به د بادشاه سترګې زموږ طرف ته خالی شي ځکه بادشاه لري ایاز سره محبت ساتي. ایاز دلته ولاړ دی دروازه کولاوه شوه د هغه ځای نه چې کم دی نو پڼ کې کم سیزونه چې ایاز هغې کې ښودې او راوړی شول. بادشاه چې کله پنډوکی کولاو که هغې کې 3 سیزونه راووتل خلک انګوش به دندان دي چې دې پسې ری ایاز تالې لګولې وې. یو په هغې کې راسې لنګ راووت چې مکمل طور سوری سوری او دوړېدلی و. دویم نمبر په هغې کې یو صادر راووته چې هغه مکمل طور باندې ځای په ځای ګنډلی او ټانکې ټانکې و. دریم قسم د هغه د خپو پڼهې راووتې چې هغه پڼهو پورې مکمل ټوکړې د یو طرف او بل طرفه ګنډلې وې سرې سرې پڼهې وې. دا 3 سیزونه راووتل. محمود غزنوي ورته وی ایاز هم دا 3 سیزونه الماری کې وې او وی دا 3 سیزونو پسې تالې لګولې څه ضرورت راخو ګته پرې لار کې ګیرې څوک نه غلا کوي او بیا هر سهار ورځال ته ملاقات کوه د دې 3 سیزونو. محمود غزنوي ته ایاز عجیبه خبره وکړه غور سره واورئ. مې مسلمانه که رب کائنات تا تر ورځې ولې روژې نسه تا د الله په نعمتونو باندې خپله خوله ستړې کړې ده که رب تا نه یو میاشت مطالبه د روژو وکړي دا کم ظلم دی. که ستا ذهن ته را ګیله راځي زه ستړی ستومانه راشم دلته تراویح زما دپاره کم نعمت دی. نن وګوره د رب هغه نعمتونه په ځان باندې رایاد کا. رب تعالی کم یو نعمت نه دی درکړی دا جسم خو د رب کائنات اغوستی شوی مال دی که ته په دې باندې د الله عبادت وکې دا خو ستا جسم نو. محمود غزنوي ته ایاز عجیبه خبره وکړه ورته وی بادشاه سلامت دا 3 سیزونه زما لپاره لویه کیمیا ده زما لپاره لویه سرمایه ده. زه چې کله د سحر لمونځ وکړم زه وګورم خپل لباس ته او خپلو پیسارو ته وګورم زه خپل په سر باندې پټکي ته وګورم زه چې په کم پالنګ کې شپه تېره کړم هغې ته د شپې لږ سوچ وکړم ما له د شپې خوب نه راځي زما د زړه کې راسي لوی غونته کې راشي چې ته خو لوی هستي اعلی لباس دی ته خو یو عظیم فاتح چې کم دی نو وزیر زه سهار وختي لمونځ ته راشم او د 3 سیزونو طرف ته وګورم چې ایاز ستا ماضي همدغه ده. ایاز را سري پیزار برې پخبو ایاز را لنګ برې ټول سوری سوری او چاپېره برې کتل زما ورځ څوک ونه دي. ایاز ستا چې کم دی نو صادر دا سري او ګنډلې صادر به ستا نه چاپېره تاو ایاز زړه کې لوی رانولې د دې بادشاه نه بغاوت ونه کې د دې بادشاه نه فرماني ونه کې ستا ماضي خو همدغه سري پیزار دی دا سري لنګ دی او سري صادر دی. نن که ستا په جسم باندې اعلی لباس دی ستا په خپو کې اعلی پیزار دی دا د دې بادشاه کرم دی په تا باندې چې ته یې د ځان سره نوکر کړې او وزیر کړې. خبردار د دې بادشاه نه فرماني ونه کې. په دې وجه باندې مسلمانانو اگر رب په موږ باندې څومره لوی احسان کړی دی لغون ته خپله ماضي ځان ته رایاده کوئ چې رب کائنات زه دنیا ته رالمه زما په جسم خو کپړې هم نه وې دا یاس په جسم باندې هغه سري کپړه خو وکنه زما جسم مکمل طور باندې بربنډو زما په خپو باندې پیزار نو دا هغه په خپو خو هغه سري پړهې وې کنه رب کائنات څومره عظیم صورت تی راکه لباس ته هم راکه رب کائنات کور دې هم راکه صحت ته هم روغ راکه په لاس خپو باندې روغ یم په سترګو غوږونو باندې روغ یم دا صحیح سالم جسم دې مال را کړی رب کائنات که کتر رجوع انشاءالله زه به پرې کې څه نقص نه راولم که ته ما ته تراوې انشاءالله زه به سر ته ور رسومه انشاءالله د خپل جسم به ستا په عبادت کې ستړی کوم انشاءالله. په دې وجه باندې دا د الله لوی احسان دی موږ او تاسو له د ورځې د روژو نیولو توفیق راکړه د هغې سره سره رب کائنات د شپې د تراوح کولو توفیق راکړه او بیا د ټولو نه لوی احسان ده یو سنت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا تراویح کول بل سنت چې کوم دی نو قرآن ختم په دې رمضان مبارک کې نبی علیه الصلاة والسلام باندې به د رمضان مبارک میاشت راله
رسول الله مبارک پر میاشتې ته خوشحالېده ځکه تاسو را حدیثو ذخیره پورته کوي رسول الله مبارک په هیڅ مقام باندې د خپل عمر د اوږدوالي دپاره د رب نه دعا نه غوښتلې خو کله چې به د رجب میاشت نبی علیه الصلاة والسلام ولیده د رمضان مبارک نه 2 میاشتې مخکې نبی علیه الصلاة والسلام به لاس پورته کړ میاشت ته به یې دعا وکړه یا الله اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان خدای پاک په دې رجب او شعبان کې موږ له برکت واچي او خدای رمضان مبارک ته موږ ورورسې نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند باندې به د رمضان مبارک میاشت راله الله بر اسمان له جبرائیل علیه السلام راولېږو رسول الله مبارک ته به د قرآن دور وکړو په کم کال باندې نبی علیه الصلاة والسلام د دنیا نه رخصتېږي جبرائیل علیه الصلاة والسلام راغی 2 دورونه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وکړل د نبی علیه الصلاة والسلام سنت طریقه دا تراوی کول هم الله توفیق راکړو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت طریقه رمضان مبارک کې ختم کول الله د قرآن د اورېدو توفیق هم ګره موږ له راکړه پرې باندې هم ټول وایي چې الحمدلله خدای د تراو توفیق دې هم راکړه رب د روژو توفیق رب د هغې سره سره د قرآن د اورېدو توفیق دې راکړه او دا څه معمولي خبره نه ده ګورئ ښه تاسو چې راول نه تر اخره پورې الله توفیق درکړه قرآن چې کوم دی نو تاسو ووي او تاسو واورېده دا څه معمولي توفیق نه دی ګورئ دا د رب د خزانو نه یو عظیمه تحفه رب کائنات تاسو له درکړه ځکه دلته تراو ته هر انسان نشي ودرېدی د قرآن اورېدو ته هر یو انسان نشي ودرېدی ډېر غافله کسان به راسي چې مکمل به تراویح ډوکوي نه او ډېر غافله کسان به راسي چې هغه به تراویح کوي خو محله کې به چېرته راسي ځای ګوري چې هلته قرآن ختم نه کېږي بلکې لنډې تراویح کېږي دا د الله عظیمه تحفه ستاسو لپاره چې الله د قرآن د ختم توفیق تاسو له درکړه ځکه دا قرآن هغه غیرتي کتاب دی دا قرآن هغه زورور کتاب دی دا الله رسول فرمایل د قیامت ورځ به راشي قیامت په ورځ باندې د انسان د سفارش دپاره به هېڅ کوم نه انبیاو ته به خلک رجوع کوي خلک په لاړ شي په حضرت آدم علیه الصلاة والسلام پسې اے آدم علیه الصلاة والسلام تر انسانیت پلار وی نکوي زمونږ د پاره رب تلک سفارش وکا رب حساب کتاب شروع کی حضرت آدم علیه الصلاة والسلام به عذر پیش کی اے زما بچړو ولې تاسو قرآن کې نه اورېدلی تاسو نه اورېدلی د علماو نه تاسو ولې د انبیاو نه اورېدلی ما په جنت کې ونه خوړلې او الله تې منع کړی ما زما سره اوس خپل غم دی چې رب را سره څه کوي رب له به څه جواب ورکوم اے زما بچو ورشئ زما نه وروسته ستاسو یو بل نیکو حضرت نوح علیه الصلاة والسلام پسې ورشئ خلق براشي نوح علیه الصلاة والسلام پسې اے نوح علیه الصلاة والسلام ته خو ابوالبشر ثانی وې الله ستانه دنیا بیا زیږولې وه ځکه ستا په طوفان باندې تمام انسانیت الله ختم کړو زمونږ دپاره رب کائنات ته سفارش وکوي حضرت نوح علیه الصلاة والسلام به وایي اے بچو زما سره خپل غم دی زه به رب له څه جواب ورکوم زه رب منع کړی ما د خپل بچي کنعان دپاره رب ته سوال کړی سفارش مې کړی زه به رب له څه جواب ورکوم لاړ شي زما نه وروسته په حضرت ابراهیم علیه السلام پسې حضرت ابراهیم علیه السلام پسې به خلک راشي ابراهیم علیه السلام به عذر پیش کی ما د خپل پلار آزر د پاره استغفار غوښتلی الله چې کوم دی نو دا خبره نه خوښوله لاړ شي زما نه وروسته موسی علیه السلام پسې خلق په موسی علیه السلام پسې راشي حضرت موسی علیه الصلاة والسلام به عذر پیش کی ما یو قبطی او فرعونی په سوک باندې وهلی زما د سوک د وجې نه هغه مړو لاړ شي په حضرت عیسی علیه السلام پسې حضرت عیسی علیه السلام به عذر پیش کی زه چې کله الله اسمان ته وروخېجولم ما ته خلکو خدای ویلو ما ته د خدای دریم جز ویلو زه یې د خدای زوی ګڼلی وم رب به زما نه اوس تپوس کوي اانت قلت للناس اتخذوا من دوني و امي الهین من دون الله تاسو چې کوم دی د خلکو ته دا ویلو چې ما رب ونسئ زما مور چې کوم دی په ربوبیت سره ونسئ د رب کائنات نه علاوه زه به رب له څه جواب ورکوم زما نه وروسته ورشئ په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خلک به زما خواله راشي زه به یې په چا پسې لیږم زه به رب ته به سجده باندې پرېوځم زه به غواړم د رب نه رب به ما ته حکم وکړي اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ سر پورته که سفارش کوه څه چې غواړې غواړه زه به د خپل امت دپاره سفارش شروع کړم یو به نبی علیه الصلاة والسلام سفارش کوي بل د الله رسول چې وفرمیل بل سیسی به د الله په مخ کې د دې
انسان د پاره سفارش کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا روزه را چې انسان د ورځې نیولې ده رب کائنات ته سفارش کوي. دویم نمبر صرف قرآن کریم دی چې رب تاسو له اورېدو توفیق درکړه. رب کائنات ته سفارش کوي. روزه به ربا ما دا انسان د ورځې خوراک څښاک نه منع کړو زما سفارش قبول کړه انسان جنت ته ولېږه. قرآن به ربا دا انسان ما د شپې د خوب نه منع کړو زما اورېدلې کول زما تلاوت کو رب زما سفارش قبول کا. الله به فرمایي روزه ستا سفارش هم منظور قرآن ستا سفارش هم منظور دا انسان په شریک جنت ته بوځي. الحمدلله الحمدلله الله د داسې روزو توفیق مونږ او تاسو لره نصیب کا او د داسې عظیم قرآن د اورېدو توفیق هم الله مونږ او تاسو لره نصیب کا. یوازې د قرآن د قیامت په ورځ باندې سفارش نه بلکې تاسو روایت اورېدلې دي کم یو انسان چې مانځه کې په ولاړه باندې درې قرآن اورېدل کوي یا ویل کوي د انسان ته الله په یو حرف باندې سلسل نیکۍ ورکوي. کدا انسان په ناسته باندې اوري الله 50 نیکۍ چې کم دی نو دا ورکوي. د الله رسول فرمیل زه دا نیم چې الف لام میم یو حرف دی الف جدا لام جدا میم جدا دی پرې باندې الله تاسو له 100 نیکۍ درکړي. د رمضان مبارک یعنی د مونځ نه علاوه پرې باندې 10 نیکۍ 30 نیکۍ میلاویږي. او دا چې کله ته په مونځ کې اورې یا وې پرې باندې 300 نیکۍ تا ته میلاو شي. تا د الف لام میم نه قرآن شروع کړو مخکې قاری صاحب تلاوت کو تا اورېده په غور سره یو حرف ته ستا سوچو یو حرف باندې تعالی سلسل نیکۍ میلاوېدې. نن الحمدلله من الجنة والناس ته قرآن ورسید. اے مسلمان د دې جمعه ته چې کله ووتې نن پر خپل ګریوان کې سوچ وکړه د رب شکریا ادا کړه. الحمدلله رب تا په ما باندې یو عظیمه فرض وکړه یو لوی نعمت مال راکړه. دا ول تر اخره پورې قرآن زما پر غوږونو باندې واورېده ما په یو حرف باندې سلسل نیکۍ وګټلې. من الجنة والناس ته قرآن ورسید. الحمدلله ما ټول واورېده. نن مسلمان لږ سوچ وکړه الله تعالی کوم عظیم نعمت درکړه بیا وایي الحمدلله. او د هغې سره سره یو به قرآن سفارش کوي د قیامت په ورځ باندې د کم د تلاوت چې الله تاسو له چې کم دی نو حصه درکړه. دویم نمبر دا قرآن مجید یو حرف باندې الله تاسو له سلسل نیکۍ درکړي. دریم نمبر درې قرآن سره چې د کم یو انساني شق او محبت الله دل تراولي کنه د محله علاقه کې نور کسانو ګوري د چا چې د قرآن سره شق او محبت نه هغه دلته اوږدو تراو ته نه ودرېږي ځان چېرته لنډې تراوې ګوري او یار سره اړو تراوې کوي نه. دا د قرآن سره د عشق ثبوت دی. او کم یو انسان چې د قرآن دا عاشق وګرځي محب وګرځي یو طرف ته قیامت په ورځ باندې سفارش بل طرف ته چې کم دی نو تا ته یو حرف باندې 100 نیکۍ میلاو شي. وسراشه بل طرف ته د کم یو انسان چې د قرآن سره محبت لکه تاسو چې په دې لنډو شپو کې واورېده ولاړ وی داسې عاشق د قرآن چې کم دی نو رب کائنات ته محبوب دی. د رب کائنات باندې د دې انسان دا وجود هم ښه لګي په الله باندې د دې انسان د اواز هم ښه لګي. نن قاری صاحب مخکې تلاوت کو دا معمولی اواز نه دی چې د قرآن په اواز سره د خپل اواز پورته که. دا یو ډېر اعلی اواز دی. دا هغه اواز دی ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دی د قرآن یو بهترین قاری دی. هغه ابی بن کعب چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوي کې خلق پسې شاته ودرول 20 رکعاتو تراویح کې به قرآن خلق لوي. هغه ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ بهترین قاری د قرآن. الله یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راولېږه. اے جبرائیل ورشه زما حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایا لاش استایو صحابي ابی بن کعب د زماره کلام لولي زماره کلام تلاوت کوي رب کائنات په ما باندې ډیر زیات خوږ لګي. اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاش ابی بن کعب ته وایا چې رب پتا باندې سلام وای سلام نو ورسته ابی بن کعب ته وایا د قرآن تلاوت شروع کا. یا رسول الله ته هم اورا. الله فرمای زبه هم اورم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابی بن کعب ته وای ابی بن کعب
الله رب چې کوم دی نو داسې ارشاد فرمایلی دی ابی بن کعب یا رسول الله کله چې الله دا حکم کو رب کائنات زما نوم ابی بن کعب اغستی و هغه ورته وایي او رب ستا نوم اغستی و ابی بن کعب په جړا شو جړا جړا کې قرآن ولي نبی علیه الصلاة والسلام هم اوري رب کائنات هم اوري دا معمولی آواز نه دی ستاسو غوږونو ته الله در ورسو دا معمولی آواز د قرآن نه و د قاري د خولې نه چې کوم دی نو الله ویسته دا هغه آواز و چې رب کائنات په خپله باندې هم اوري نبی علیه الصلاة والسلام ته هم دا اورېدو حکم کړی دی او بیا یوازې را نه د اسمان ملایکو هم دې ځای ته راځي ګورئ نن ستاسو په دې مجلس کې چې کوم دی تاسو به تراو ته ولاړ وئ ستاسو سره د اسمان ملایکو هم دلته کې ملګري وګورئ د الله رسولو فرمیل کم یو انسان چې را جمعه ځان له کور ونسي د الله د عبادت لپاره جمعات ته راشي د یو جلساو ملګري چې دی دا د اسمان ملایکي دغه ملایک د یو سره یو ځای کله چې دا انسان بیمار شي ملایک بیمار پرسی کوي کله دا انسان چرته کې غایب شي فرشتې ګوري لټي چې زمونږ یار او دوست چرته تللی دی کله پرې انسان باندې څه تکلیف او مشکلات راشي د هغه اسمان فرشتې د ده مرګتیا پرې کې کوي اعانت کوي د اسمان فرشتې هم پرې محفل کې د دې قرآن د اورېدو دپاره حاضرېږي دې نه موږ ته اندازه ولګېده نبي علیه الصلاة والسلام صحابي دی هغه صحابي غریب دی یوه سورلي ځان له اغوستې د ورځې پې مزدوري کوي د شپې به یې د خپل کټ سره هغه سورلي وتړله دی وایي زه د شپې تهجد د پاسېدم ما د قرآن تلاوت شروع کړه ما قرآن وی ما وکتل زما سورلي ټوپونه شروع کړل زما ماشوم بچی خوا کې پروت دی ما دا سورلي ماشوم بچی ته تکلیف ورونه رسوي ما سلام وګرځو قرآن تلاوت مې پرېښوده ما وکتل د لپاسه نه زما په سر باندې داسې رڼاګانې راښکته شوې دي ما چې کله سلام وګرځو هغه رڼاګانې اسمان طرف ته په بره په خطو باندې شوې زه چې کوم دی نو ویرېدم د الله رسوله سهار تاله رالمه ما ته لږ دا ووایه چې دا رڼاګانې به رسوې نبي علیه الصلاة والسلام عجیبه جواب ورکړ ما نن چې کور ته راشي ګریوان کې سوچ وکئ ربه زه خو د دومره لوی نعمت مستحق نه ومه زما خو سترګو هم ته خفه کړی زما غوږونو هم ته خفه کړی زما ژبې هم ته خفه کړی ربه همیشه دپاره زما لاس او خپې زما جسم ستا په خلاف باندې استعمال شوی دی ربه څومره مشفق ذات بیا دې هم مال رمضان کې د روژو توفیق راکړ مال دې د تراو توفیق راکړ مال دې د قرآن د اورېدو توفیق راکړ د الله رسولو فرمیل ای زما صحابي هغه شغلې هغه ستوري د اسمان نه راښکته شوی دا عام شغلې نه وې دا د اسمان فرشتې وې ستا د قرآن د تلاوت د اورېدو دپاره راکوزې شوې که تا سلام نه وې ګرځولی تا قرآن نه وې بس کړی تر سهاره پورې به دا فرشتې نن به د مدینې په کوڅو کې خلکو د اسمان د فرشتو ملاقات کړی الحمدلله دا قرآن هغه عظیم کتاب دی د اسمان ملایکو هم دې طرف له راځي او دا خبره ذهن کې یاد ساتئ یو به د قیامت په ورځ تاسو سفارش کوي بل تاسو ته یو هر باندې 100 نیکۍ میلاوي شي بل چې کم دی نو تاسو را الله محبوب وګرځېدئ ذکر الله کلام چې څوک کوي دا د الله محبوب دی بله خبره دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب دا انسان وګرځي د نبی علیه الصلاة والسلام د ریک کلام یو بهترین قاری چې موږ او تاسو هغه قرات تلاوت کوو امام اعظم رحمت الله علیه د قرآن یو بهترین قاری دی زندگی د دې قرآن دپاره وقف کړې وه شاګردانو ته به همیشه دپاره وي په ژبه هم د قرآن تلاوت به جاري و په غوږونو باندې هم د شاګردان نه قرآن اورېدل به نبی علیه الصلاة والسلام ورته خوب کې راغی ورته وایي امام صاحب دا ژبه دا خوله دې لږه دې خوا کاک په کومه خوله باندې زما د کلام هغه تلاوت ته کوې په ما د نازل شوي کلام دا خوله په ما باندې ډېره زیاته ښه لګي لږه دا خوله دې دې خواږه نبي علیه الصلاة والسلام د په خوله باندې بوسه ولګوله ښکلې که سحر چې کله امام صاحب راغی مخکې شاګردانو ته کېناسته کله چې شاګردانو ته درس شروع کړه د خولې نه عجیبه غونته خوشبویي بهر ته راوته شاګردان چې کوم دی نو تپوس کوي ورته وایي امام صاحب دا خوشبویي در سره او طالبانو ترې خدای په ډکه کومه بیا چې درپسې ولګي تر هغه وخته پورې درپسې لګېدلی تر څو پورې درنه خبرې تفشیش نه یې کړی طلبا پسې ولګېدل هغه ورته بچو په آرام باندې کېلی طالبان نه قلارېدل یره جي خوشبوی خو روزانه سیوا کېږي او د کمال خبره داره چې کله تاسو خبرې کوئ د خولې نه خوشبوی راوځي ورته وایي بچو د شپې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې راغی
ما ته امام صاحب دا خوله دی خوا کا پرې خوله باندې تا د هغه کلام تلاوت همیشه لپاره کړی کم چې الله په ما باندې نازل کړی نبی علیہ السلام پرې خوله باندې هغه چې کم دی نو بوسه لګولې زما را خوله ښکل کړې ده د نبی علیہ السلام جسم خوشبودارو زما خولې ته خوشبوی چې کم دی نو منتقل شوې ده نن مسلمان پرې باندې خوشحاله شه فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نن چې الله کم سرمایه تعالی درکړه روزې نه وروسته الله د تراو توفیق درکړ او د داسې عظیم کلام د اورېدو توفیق درکړ بیا وایي سبحان الله د نبی علیہ السلام محبوب وګرځېري او بیا د فرشتو هم محبوب دا انسان د فرشتو هم محبوب وګرځي نبی علیہ السلام روایت په تاسو اورېدلی د علماو نه بار بار چې د قرآن د زده کړې لپاره کم یو انسان د کوره بهر ته راغی دا طالب علم الله ته دومره ګران دی الله د رحمت فرشتو ته وایي ای فرشتو ورشئ عام انسانان په ځمکه باندې روان د هغو قدمونه په شګه او خاوره لګي د هغو قدمونه په کاڼو باندې لګي ای زما د رحمت فرشتو لاړ شئ ما ته بل بهترین قالین ستاسو له وزرو نه علاوه بل نه ښکاري لاړ شئ د دې طالب علم چې د قرآن زده کړې روان دی د یو د خپو د لاندې نه خپلې وزرې خورې کوي عام انسان په خاوره روان دا طالب علم د الله د رحمت د فرشتو په هغه وزرو باندې روان دی پته ولګېده دومره عظیم کلام نن تا واورېده چې د رب هم محبوب وګرځېرې د نبی علیہ السلام هم محبوب وګرځېرې د هغې فرشتو هم محبوب وګرځېرې بل طرف ته جنت هم محبوب وګرځېرې د الله رسول فرمیل من خرج فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبه یو انسان درې قرآن د علم په طلب کې د کوره بهر ته راغی جنت درې انسان په طلب کې شي پته ولګېده د جنت هم ته هغه محبوب وګرځېرې ځمکې باندې څومره کائنات دي د دې محبوب ته وګرځېرې ځکه چې کله ته رب ته د قرآن په وجه باندې محبوب شي د نبی علیہ السلام روایت ته اسمان کې الله د عرش فرشتو ته وایي ای فرشتو پلانې خطه باندې پلانې نومې کس زما محبوب دی تاسو عمر سره محبت کوئ د عرش فرشتې اوم اسمان کې اعلان وکړي اوم اسمان والا شپږم کې اعلان وکړي رو رو اعلانونه کېږي تر دې پورې په ځمکه باندې اعلان وشي ای خلکو پلانې د الله محبوب دی تاسو عمر سره محبت ساتئ ځمکې کې د هر یو سی په زړه کې الله د دې انسان سره محبت شامل حال کړي د دې مصداق وګورئ د نبی علیہ السلام صحابه وګورئ د رسول الله مبارک صحابي دی حضرت سفینه رضی الله تعالی عنہ یو کشتۍ باندې سمندر کې سور دی طوفان راغی کشتۍ ماته شوه یو تخته باندې د سمندر غاړې ته شو کمې کنارې ته چې لاړ ځنګل دی ځنګل کې حیوانات دي انسانان په نظر باندې نه راځي یو منظرې راغی حضرت سفینه رضی الله تعالی عنہ باندې حمله کوي حضرت سفینه ورته وایي منظریا رکاو شما پیژنې زر محمد رسول الله صحابي او شاګرد یم زر قرآن طالب یم ما ته خوله روانه چیک هغه منظرې رو تاو شو لکۍ پورته کړه حضرت سفینه ته وایي لکۍ مې ونسه روان دی ځنګل کې نور حیوانات د تراسې غړم غړم وکړي هغه ورته په خپله ژبه کې څه وایي حیوانات سیټ تشي ذکر الله محبوب اشخاص د نبی علیہ السلام محبوب اشخاص صحابه کرام قرآن لوی زندگی ورکړې وه د الله محبوب ګرځولی و د محمد رسول الله محبوب دغه شانتې د ځمکې د هر یو سی محبوب حیوانات عمر سره محبت کو منظري د ځنګل نه وویسته یو ځای ته لاړل هلته کې کورونه رالل منظري ورته پنجه پورته کړه اخوا ما خلک ښکار کوي زه یېرېږم زه اوس ته په امن کې د نبی علیہ السلام صحابه روان دي خوشی ځنګل دی شپه پې راله د جهاد نه را روان دي مشر لاړ یو کاڼي ته وروخته اعلان یې وکړی د ځنګل حیواناتو موږ د نبی علیہ السلام شاګردان موږ د قرآن طالبان نبی علیہ السلام جهاد له رالیږلی زموږ ملګري ستاسو نه ججک محسوسوي ای حیواناتو ځنګل خالی کوي صحابو یې موږ کتل شرمخانو خپل بچې خوله کې نیولي منظرو خپل بچې خوله کې نیولي ماران په خپله باندې بهر ته ووتل موږ شپه تېره کړه سحر بیا اعلان کو موږ له حیوانات مخې له رالل خپلو غارونو ته واپس چې کوم دی نو رالل ولې دغې خلکو قرآن سینه پورې ونیو قرآن خپل محبوب وګرځو د الله دیو محبوب وګرځېدل د تمامو کائناتو د تمامو مخلوقاتو محبوب وګرځېدل نن الحمدلله الله د ورځې د روجو توفیق هم درکه تراو توفیق هم درکه او داسې عظیم کتاب هم په تا باندې چې کوم دی نو دا واورېده الله دې د قرآن سره زموږ محبت سیوا کړي الله دې زموږ زندګي اوږده کړي چې په موږ باندې ډېر داسې مراحل راشي چې رمضان
مبارک دا روزې په صحیح طریقې سره موږ ادا کو او دا خبره ذهن کې یاد وساتئ دا نه چې د قرآن چوټي شو ختم شو خبره ختمه شوه نه قرآن چې کوم دی نو دا ختمیږي نه تراو کې د قرآن ختم شو انشاءالله اخوا به پرې رمضان مبارک کې د قرآن ختمونه نور هم سیوا کو خپل وخت پرې قرآن ته چې کوم دی نو وباسو ځکه د قرآن د رمضان په خپل منځ کې تعالو الله پرې رمضان کې نازل کړی ان انزلنا فی لیلة القدر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هم د دې وجې نه دا روژه او قرآن دواړه چې کوم دی د انسان دپاره سپارش کوي هم په دې وجه باندې دا روژه هم د انسان دپاره شفا قرآن هم چې کوم دی نو دا شفا ده انشاءالله رمضان کې به قرآن له چوټي نه ورکو تر اخره پورې به د قرآن تلاوت کوو تاسو ته پته چې دا قرآن داسې شی کله چې قرآن ته مخکې کولاو که انسان دا ته د رب کائنات سره خبرې کوي ته چې کوم دی نو د رب ملاقات کې زیب النساء یوه شاعره ده د باندې چې کوم دی یو کس دی عاقل خان چې د دې د پلار سره وزیر دی د عاقل خان د دې اشعار واورېدل چاته دا وی چې د دې زیب النساء اشعار خو ډېر خوندور دي خو چې د دې شکل به څومره ښایسته کاش چې ما یو نظر وکتې څوک لاړل هغه زیب النساء ته د عاقل خان خبر ورسو هغه زیب النساء ورته یو شعر ولیکه ورته وی عاقل خان ما اورېدلی دي زما د لیدو چې کوم دی نو تمنا او شوق تا ظاهر کړی دی که ته ما لیدل غواړې زما د اشعارو هغه دیوان کولاو کا ځکه هر یو متکلم په خپل کلام کې دننه راسې پټي لکه په ګل کې چې دننه خوشبویي پټوي موږ وی چې څنګه متکلم په خپل کلام کې دننه د ګل د خوشبویي په شان دی پټي قرآن خو د الله کلام دی مسلمان د الله دیدار کول غواړي قرآن کولاو که د الله دیدار دی که د رب کائنات سره خبرې کول غواړي قرآن کولاو که تلاوت کوه دا د رب سره خبرې دي کاش موږ هم د موسی علیه السلام په شان دی لغون ته کې دا حقیقت ذهن ته ورکوز کړی وی چې قرآن د رب کائنات سره خبرې دي حضرت موسی علیه السلام د رب سره کوی تور باندې خبرې کولې الله پیغمبري ورکړه الله معجزې ورکولې د هغې نه وروسته د دې موسی علیه السلام د رسالت د اثبات دپاره موسی علیه السلام له الله دوه قسمه معجزې پر هغه موقع باندې ورکړې یو د ید بیضا لاس په ترخ کې ومنډه رڼا به یې کوله دویم امسا او ګزاره به یې کړه اژدها به ترې جوړه شوه موسی علیه السلام ته الله وایي د امسا ته وګوري وروسته بیا دا نه وه چې شاید ما امسا بل ځای پرېښودې او مار مې لاس کې راغستی ځکه د دې نه به اوس اژدها جوړېږي الله فرمیل وما تلک بیمینک یا موسی اے موسی علیه السلام ښی لاس کې رسري یو سپینګیری بار په لار باندې روان دی د رس سره امسا راته ورته بابا لاس کې رسنې ولې دی جواب څه درکوي وایي امسا داسې وایي که نه امسا وایي موسی علیه السلام له پکار ده الله تپوس وکړه ما تلک بیمینک یا موسی اے موسی علیه السلام ښی لاس کې رسنې ولې جواب پکار و چې امسا خو موسی علیه السلام لخوان ورکوي چې د رب سره خبرې راشه نورې ومږدې کا موسی علیه السلام ورته وایي هیا دا چې ده عصایا زمام سارک شروع کې هي ضمیر آخر کې چې کوم دی متکلم ضمیر هي عصایا دا چې ده دا زمام ساله جواب بیا دومره هم کافي و الله مقاصد نو تپوسلې د ماهیت تپوس یې کړه او څه شی دی هیا عصایا دا چې د زمام ساره مخکې مقاصد بیانوي اتوکل علیها واهش بیالا غنمی ولی فیها معارب اخرى رب دې ته زه تکیه هم لګومه اتوکل علیها واهش بیالا غنمی پریوان بزو ته پاڼې هم راټکوم راتوږمه ولی فیها معارب اخرى پرې کې زما لپاره نور مقاصد او فواید پراته دي و موسی علیه السلام جواب الله لا په یو لفظ کې ورکول پکارو د سوال جواب یو لفظ دا خبره دی ولې دومره اوږده کړه موسی علیه السلام به تاسو ته وایي تاسو خبرې دا خبرې د چا سره وې ما خو بانه باندې خبرې اوږدولې ځکه زما د خپل معشوق سره خبرې وې مسلمانه که تا ته هم اندازه ولګېره چې قرآن د رب کائنات سره خبرې دي ته یو سکند د خپلو لاسونه اخوا نه کوي نو انشاءالله روژه کې به د قرآن تلاوت کو الله چې کوم عباداتو توفیق موږ له راکړه پرې به رب کائنات شکر ادا کو د هغې سره سره به د رب نه چې کوم دی د قبولیت دعاګانې غواړو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دا یو خبره بل ذهن کې وساتئ یاده اکثر چې دا ختمونه وشي نو اکثرو جماعتونو نه رارسې روزې جماعتونه اوځي زمونږ جماعت نابل ورځ ختم شو نن الحمدلله د هغې نه چیرې رسې روزې جماعت ووته ځای په ځای اکثر د ختم دپاره خلک ایساري او بیا تاسو را علماو نه اورېدلی دي چې الله یو نفلي عبارت چې کوم دی
دا په فرایضو باندې بدلی او یو فرض چې دا په اویاو باندې بدلی. لہذا آخرنۍ عشره ده، بهترین عشره ده. چاله چې الله توفیق ورکړي اعتکاف ته کېناستو هغه اعتکاف ته کېنئ، او څوک چې اعتکاف ته نه ناست دا هم د 3 ورځو اعتکاف اراده ته وکړي، دا هم د 3 ورځو اعتکاف دی. د الله تعالی رحمتونه چې کوم دی نو راوریږي. دومره عظیمه بهترینه میاشت څه نه څه طریقې سره الله ته ځان ورنږدې کول پکار دي. د الله په کور کې را 3 ورځې یو انسان دننه تېرې کړي، انسان الله ته څومره چې کوم دی نو دا ورنږدې شي. او بیا د خوند او د مزې خبره ده. زه اکثر دې طلباو ته وایم خلک تپوس کوي، اکثر اغیار تپوس کوي، ورته وایي تبلیغیانو د ځانه دین ایجاد کړی دی. هلکه د کم طرفه یې دین ایجاد کړی، دا سیروزه او دا چله ده، دا پلانې ده او دا ډنګری دی، دا شب جمعه ده او دا 4 میاشتې دي. نه خو دا په قرآن کې شته او نه د په حدیث کې شته. دې طلباو ته هغه ورځ ما دورې تفسیر کوي، ما یې دومره خبره ذهن کې یاد او ملحوظه وساتئ. الله چې کوم اوامر د 2 قسمه باندې دي، یو د هغې حکم هم منسوسي، یو د هغې طریقه کار هم منسوسي. الله د هغې حکم هم کړی، طریقې هم خولي. لکه الله فرمیل اقیموا الصلاة، د دې طریقه هم منسوسي ده. یو هغې چې حکم الله کړی حکم یې منسوسي دی، خو طریقې منسوسي نه ده. الله زموږ په ذهن باندې پرېښودی چې هر دور کې کومه مؤثره طریقې هغه اختیار کا. الحمدلله هغې کې یو تبلیغ دی، جهاد دی، علم دی. الله زموږ په مرضی باندې پرېښودی کومه مؤثره طریقې په هغې طریقې سره حاصل کوي. بیا د خوند او د مزې خبره ده. زمونږ علما همیشه لپاره سوچ کړی دی، سوچ هر یو څیز د قرآن او د حدیث ته نچوړ نه راایستلی. انشاءالله علما به تاسو ته ووایي را روانه د وړوکې اختر میاشت چې کومه ده هغې کې به یو څو ورځې تاسو روژه نسئ، 10 ورځې روژې نیول دي، 6 ورځې روژې نیول دي. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل کم یو انسان چې 6 ورځې په هغې کې روژې ونسي لکه غونډ کال چې روژې ونسي. د هغې وجه دا ده ستا رمضان مبارک کې یو ورځ الله په لس باندې حساب کړه، من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. یو نیکي سړی وکړي په لس باندې حسابېږي، یو روژه ستا په لس باندې حساب، د یوې میاشتې ستا 300 حساب شي، 6 دې د هغې نه ونیوې 360 شي، او 360 دا په کال کې چې کوم دی نو ورځې دي. ذکر الله رسول فرمیل لکه د یو کال ثواب د انسان ته میلاو شو. همدغه شان د رمضان مبارک روژې هم تا ونیوې، د هغې سره تا د شپې تراویح هم وکړې، یوه سې روزه دې ولګوله، یوه سې روزه الله په لس باندې حساب، دویمه ورځ په لس باندې حساب، درېیمه ورځ چې کوم دی نو په لس باندې حساب. تا میاشت کې نورې عبادات وکړل او په هغه 3 ورځو باندې الله د مکمل میاشتې چې کوم دی نو اجر هم درکړه. مزې نه مزې چا زړه کې الله تعالی یې خودي پاسې قاري صاحب سره نومونه ولیکئ، انشاءالله بیا ور هغې نه پس چې کوم دی نو